अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदहु वहुव खातमुन नबिय्यीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लअल्लकुम तत्तक़ून वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल हदीस जाअत लिदअवतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साकिम बिला कदमी फाकन नबीन फी खल्किन व फी खुलुकिन वलम युदानु फी इल्मिन वला करमी या अकरमल खल्क़ मालिमन अलुबी सिवाक इंद हुलूलिल हादिसिल अममी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमीन मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। ज़मा इज़्ज़तमंदो अल्लाह पाक कुरान मजीद की दरोजी मुतालिक फरमाई कि रोजा मंग बता सुबाने पर्स कड़ी दा लपारे दी चिता से मुत्तकियान परहेज़गारान जोड़ शई। दरोजी दे अहम मकासिद ने यो मकसद दादा चे इंसान मुत्तकी जोड़ शी द अल्लाह ना वियरीगी गुनाहुन नज़ान बच की ददे गुनाहुन दे बच के दुलो मादा अल्लाह ताला दे इंसान तवर की चिदे मुत्तकीश तक़वा प इबादतुन की अहम इबादत दा आ बंदा बा कामयाब वी कागा आलिम वी कागा हाफिज वी कागा हाजी से वी जो सरद हजा दे के तक़वा वी तक़वा यो अहम इबादत दा दे इबादतुन ना तक़वा दे अल्लाह ताला दे दोस्तानी लोया ज़रिया दा तक़वा दे बंदल पारा दे इंसान लपारा दे इज़्ज़त मंदी यौलोई सबब व अलामत और तक़वा चिदा द जन्नत द नसीब केदुल लपारा
یو لویه ذریعه ده او تقوا چې ده قرآن کریم د دې متقی بنده لپاره هدایت کوونکی ده. ځکه قرآن کریم کې الله پاک فرمایي هدى للمتقین، قرآن کریم چې دا هدایت ده د پاره د متقیانو. بل مقام کې الله پاک د جنت متعلق فرمایي چې اعدت للمتقین، الله پاک جنت تیار کړی ده هغه بندگانو له کوم بندگان چې هغه متقیان دي. او بل مقام کې الله پاک قرآن کریم کې فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یقینا پتاس کې عزت والا بندگان د الله هغه بندگان دي د الله په نسبت باندې چې څوک پتاسو کې متقیان تقواداران دي، ګناهونو نه ځان بچ کوي. بل الله پاک فرمایي ان اولیاؤه الا المتقون، ندی د الله تعالی دوستان مگر هغه خلق، هغه انسانان، هغه مومنانو کې د الله دوستان دي چې کوم متقیان دي. نو قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې د روجي او مقصد په مقاصدو کې دا ده چې تاسې متقیان شئ، تقوا تاسې کې راشي، تاسې متقیان وګرځئ. الله پاک فرمایي چې روجي سره بنده متقی کی. حافظ ابن کثیر رحمه الله د دې مبارک فرمایي چې الله پاک فرمایي چې تاسې متقیان شئ، داسې فرمایي چې د روجي په وجه نفسونه پاکیږي او روجي په وجه پاکیزګي حاصلیږي او نفس د بیکاره طبیعتونو رزلو صفات و اخلاق نه صفا کیږي. وجه دا ذکر کوي لأن الصوم فيه تزکیة للبدن و تضیق لمسالک الشیطان. حافظ ابن کثیر رحمه الله فرمایي ځکه په روجي کې بدن صفا کیږي او د شیطان هغه لارې تنګیږي. معنا چې کله انسان هوږی شي د شهواني کومه ماده چې ده د ګناهونو سبب والا کومه ماده چې ده شهوت چې ده د انسان ماړش، او چې کله انسان موډ وي نو شهوت وږي نو روجه کې سړی وږی شي. هغه مسالک شیطان چې کوم لاره باندې انسان ته شیطان دننه کیږي چې هغه شهوات دي نو هغه بند شي، نو شیطان داخلي دلم بند شي، د متقی جوړ شي. همدارنګه مفسر ابو سعود فرمایي تفسیر ابو سعود کې داسې ذکر کړي لعلکم تتقون، معنی دا ذکر کړی ای المعاصی فإن الصوم یکسر الشهوة الداعیة الیها کما قال علیه الصلاة والسلام فعلیه بالصوم فإن الصوم له وجاع. تفسیر ابو سعود کې فرمایي لعلکم تتقون دا معنی چې ځان بچ کی تاسې د ګناه نه، وذکر دا روجه چې دا یکسر الشهوة الداعیة الیها ماته یو ختمی هغه شهوت چې بلون کې د دې ګناه لره، لکه څرنګه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي فعلیه بالصوم فإن الصوم له وجاع. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي متعلق د سړی واده کول وسنین مطلب روجه دی ونیسي. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا روجه چې د انسان خسی کوي نو بیا د ګناه هغه داعیه اسباب چې د هغه مړه شي ضعیف شي د یو قسم متقی وګرځي. همدارنګه صاحب د تفسیر خازن داسې ذکر کړي لعلکم تتقون، یعنی ما حرم علیکم فی صیامکم، تاسې بچ کې ځان د هغه څه نه چې الله تاسو ته په روجه کې حرام کړي دي. لأن الصوم وصلة إلى التقوى، دا وصله ده واصله وسیله ده د تقوا لپاره لما فيه من كسر النفس وترك الشهوات من الأكل والجماع وغيرهما. ځکه په دې کې هغه مطلب دا کسر نفس راځي، همدارنګه ترک د شهواتو راځي چې کوم انسان غواړي خوړل سکل نزدېکت د دې ټولو نه په دې تقوا سره هغه نفس چې کوم خواهشات دي هغه مات شي. همدارنګه بل تفسیر ذکر کړی چې
لعلکم تتقون مانا لعلکم تنتظمون فی زمرة المتقین لأن الصوم من شعارهم اللہ پاک فرمائی تاسے بانے میں روجہ فرض کا دیو جنا چی تاسے شامل شی پاگا ڈل دے متقیانو کی ذکر روجہ چی دا شعار دے متقیانو صاحب تفسیر روح البیان فرمائی لعلکم تتقون سمانا ہے المعاصی فإن الصوم يكسر الشهوة التي هي مبداها كما قال عليه السلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أعد للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاع پیغمبر علیہ السلام فرمائیے زوانانو تاسو نے چا طاقت وی د نکاح کولو نکاحو کئی اچھا طاقت نکاح کولی وی کی زکا نکاح داس یو عمل دا داس یو عبادت دا چه دستا دے بنده سترگی را کزی نا محرم کتور نیمانی کئی او دا کم چی اندام دا بدن دا دے گناہ نا ساتل کی نو اچھا چی وس نکانی پیغمبر علیہ السلام فرمی روجہونی سی دا انسان خسی کئی امدارنگ صاحب دے تفسیر قرطبی فرمائی لعلکم تتقون دامنا چی قیل مانا ہو تضعفون چتا سے پدے سر ضعیف شئی سا مطلب فإنه كلما قل الأكل ضعفت الشهوة وكلما ضعفت الشهوة قلت المعاصي جکل انسان ہو جونی سے دے کمزور شی چکل دے کمزور شی دے آغا گناہ چکم مادہ دا غم کمزور شی نو گناہونم ختم شی لرش نو تقوی پدی روجی سر رازی ذکا روجہ پیغمبر علیہ السلام فرمیا سیام جنت و وجاع روجہ چھ دا انسان لپارا ڈھال دا دنیا کی دا گناہون آخرت کے ہم او دا وجادہ دا انسان دا گناہنا پدی کے مڑی امداننگ صاحب دے بحر محیط فرمائی لعلکم تتقون اے سبب فریضت الصوم و رجاء حصول التقوی لکم اللہ پاک فرمائی چی تاسی متقیان شی سا مطلب سبب دا پار دے فرضیت دا روجی آغدا دا چی پا دی روجی سر تاسی کی حصول دی تقوی راش یو مطلب دا شو بل مطلب دا چی دا روجہ تقوی دا تانے او سڑے تفوز کی تقوی مثال سشے دا لکا روجہ چا اللہ پاک فرمائی چی تاسی متقیان شی تاس سر محبت کم تاس تا عزت در کم تاس لمی جنت جوڑ کرے تاس تا قرآن ہدایت کئی تقوی مثال سشے دا لکا روجہ روجہ کے سڑے وگئی تگئی سرید دینا چی مثال بطور بدبانی سوگ نہ پوئی گی نہ خبری گی اس سوگی نہ گوری زان تب کم رکی او دے بیا ہم نہ خوراک کی نہ سکاک کی اسم نہ کی نو تقوام دا سدا تقوی ویلی شدتا چو سڑے دے گناہ وصلری یو سڑے مثال بطور موقع لری یو سڑی تا دے گناہ اسباب برابری بیام زان دے گناہ نہ ساتی دتا تقوی ویلی شد نو روجہ کے گورا مثال بطور وصل لری خلق خبری گنا او مطلب دا چی دیدو دا اللہ سر معاملہ دا دے مطلب نہ خوڑل کی نسکل کی نو تقوام دا سی چا سرد موقع برابر دلو سرد قدرت سرد اسبابو سڑے گناہ نزان ساتی دیتا تقوی ویلیش اس دیتا خود تقوی نشی ویلے چی گناہ نمیلاوی گی یا مثال بطور دا خلقو دا یاری نکی گی نو تب ہوئے چی زمتقیم نا تقوی آل تقوی دا چھ موقم موجودی خلقم نہ خبری گی اور اسبابم برابر وی نو بیا دغه وقت زان دے گناہ نہ بچ کی دغه تقوا دا اللہ با قرآن کریم کے فرمائی چھ روجہ میں فرض کری دا پارے دی چھ تاس متقیان پریزگاران جوڑ شئی اور پریزگاری دے بندہ دا سبب دے جنت دے تلو دا سبب دے قرآن دل پارا دے ہدایت اور دا سبب دے عزت دا او دا سبب دے اللہ پاک دے محبت دا دے بندہ سرہ کم بندہ کی چی تقوی پیدا شو دا بندہ دے پوشی چی اللہ پاک محبت دے بندہ سرہ شروع شو دکا دے ولایت اولا پوڑی مرتبہ چی دا اغا تقوی دا تقوی چال بارا حاصل وی اغا نفس لرا حاصل وی چی کم نفس لوامہ نفس وی زکا نفس ابتدا مرتبہ چی دا اغا امارہ دا مانا دے ہر بندہ د زنانه کناری نه دا نفس هر وخت حکم کې په د باندې د ګناه کولو د دروغ ویلو د غیبت کولو د ظلم کولو د ګناهونو امر کوي ځکه قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ان النفس لاماره بالسوء
یقینا نفس دا شپه ورځ امر کې په ګناهونو باندې ولې تا په مانځه کې هم نه پرېږدي او مثال په طور که ته په کعبه شریفه کې هم طواف هم کې نفس تا نه پرېږدي یو ګناه درته ذهن ته چې بله ګناه درته ذهن ته چې بله ګناه شپه ورځ امر کې دا ګناه او دا ګناه دا ګناه نو چې کله یو بنده دې درجې ته ورسېږي چې دی ګناه نه ځان بچ کي او په ګناه دی خفه کېږي نو دغه ته لوامه نفس ویلی شي لوامه معنا خپېمانتیا بېځایه خبرې وکړي وروسته دا وي چې ما ډېره غلطه وکړله یا کنزل وکړه وروسته ځان سره زړه کې وي چې ما ډېر بد وکړل دا بیا دویمه مرتبه د نفس د لوامه ابتدا د تقوا ابتدا د ولایت دغه لوامه نفس ده ځکه خپېمانتیا ملامتیا د یو قسم توبه ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الندم توبتون خپېمانتیا دا توبه ده د هغه بنده شي چې دی تایب وي الله تعالی ته توبه وباسي همدغه توبه چې د دغه خپېمانتیا په زړه کې ده چې کله یو انسان نه څه وشي زړه کې چې دا خو ډېره غلطه وکړل نه په خولې ویلو نه غوږونو ته لاسونه وړلي دا خو هسې زړه کې مثال په طور خپېمانتیا هغه شوه خپېمانتیا چې دا توبه ده نو لوامه نفس دا توبهګار نفس وي همدارنګې اشرف علي تانوي رحمه الله د روجې د تقوا متعلق فرمایي چې انسان صحیح طریقې سره روجه ونیسي وایي دا روجه چې د اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمایي چې په خپله د تقوا یوه پوړۍ ده روجه څنګه د تقوا یوه پوړۍ ده یا روجه د تقوا د پوړۍ ابتدا شروع کېدل دي وایي ځکه تقوا معنا څه شی ده تقوا معنا دا ده چې د الله تعالی د عظمت او استحضار په وجه د ګناهونو نه ځان بچ کول څه مطلب دا چې انسان دا سوچ وکړي چې زه د الله تعالی بنده یم هغه الله ما ګوري زه به یو ورځ د هغه د وړاندې ودرېږم هغه ته به مطلب زه جواب ورکوم نو د دې سوچ په وجه باندې په خپله ګناه پرېږدي نو همدغه ته تقوا ویلی شي